أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ سورة آل عمران درمه حصہ شروع وا د تنظیم د پارا قوانین دای تذکرہ وا اولنې قانون ذکر شوی چې د جماعت عقیده به یوي د ټولو عقیده به د توحیدی اتقوا الله حق تقاته دویم قانون به قرآنی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دریم ارکان به فعالی اغیبا د خپل جماعت د پاره کار کوي جماعت کم یو دی نو دا د مسلمانانو د مؤمنانو جماعت ته د مؤمنانو مسلمانانو چې کم کار دی هغه کار وکړي خبره وشوه ولتکن منکم امة يدعون الى الخير چې تاسو کې دي داسې یو ډله یي یا تاسو له داسې پکار دي چې تاسو د ټول داسې یي نو یا هو خبره دا اشاره ده دیتا چې تاسو کې اهلیت پکار دي نو اهل ځان جوړ کړئ پکار دي چې تاسو د خپل مسلمانۍ نه ځان خبر کړئ مسلمانۍ چې څومره کارونه دي تابانه څومره لازم دي هغه نه ځان خبر کا تبلیغیان لګیا دي وای چې دومره علم په هر مؤمن مسلمان بالغ مرد سړی خزا پاغي باندې فرض ده چې سلیرش غنټه د ژوند تیرولو طریقې په دیو پیجنی دومره علم خو لازم ده نو دغه علم چې تایز دکو نو دا به تخپل کشران ته مخبیا موږ بسنګ کې نو تاسو یې ذکرې نه دي نو ته خپل کشر ته سوخه نو الله رب العزت کتاب را لګل قرآن کریم نو دی قرآن کریم باندې ایمان راوړل دا خو لازم دي نو دا خو مسلمانی کې حاله سره چې قرآن به مني چې سره قرآن نه مني وینا دا قرآن صحیح کتاب نه دی دا د الله کتاب نه دی دا الله کتاب دومره نو اخو ډیرو څوک پکې وای قرآن کریم او یا زره آیاتونه دی وای کله وای دا سلويخ پاره دی څوک پکې د قرآن کریم کې چې کوم سوراتونه دي بعضی پکې داسې دي چې هغه نه مني وای دا پکې نشتی دا پکې چا ځان اور منډل دي نو چې اوسلی دا عقیده نو دغه سره د په کفر کې څه شک نشتی بیا نو د ټول ناول ایمان بیا ورپسې د قرآن کریم الفاظ زده کول د دې معنی مقصد زده کول دی باندې عمل کول او دا بیا نور ته رسول دا د دې مواری دا د دې مسلمان کار دی دا بکی ټول نشي کولای نو سکسان به پکې وباسي لکه رسول برازي سوره توبه کې فلولا نفر من كل فرقه طائفه ليتفقهوا في الدين سدله خلق د خپل کلی نه د خپل قوم نه د خپل محله نه خلق وباسي چاغه د علم حاصل کی او چې کله هغه علم حاصل کی نو هغه براشي نو تاسو ته
دی خلقو ته محله والو ته کلی ته قبیله ته قام ته هغه ته هغه احکامات د الله بیانوي. نو تذکره پکې دغه مو دا کم کارونه چې د دې الفاظ زده کول، د دې معنی زده کول، مقصد زده کول او په دې باندې عمل کول دا د قران کریم فرایض دي. موږ باندې لازم دي دا کارونه چې دا وکړو. نو دومره علم هغه د هر سړي باندې فرض دی چې دې په حلال حرام پیژني، 40 غنټې ژوند تیرولو طریقې په پیژني، د پیغمبر طریقو پیژني، د الله حکم پیژني. نو دا غي تذکره وشو. وسور پسې وی ولا تکونوا کالذین تفرقوا، خلق ډلې ډلې شي دي. نو ډلې ډلې شي دي، نو مختلف خلق دي، په ډلې ډلې شي، نو وس به هم ډلې ډلې کیږي. نو مخکینی خلق اغي دوا یاړلی شي. نو دلته کې دا مسلمانان به څومره ډلې ډلې کیږي، نو دی با 3 او یاړلی کیږي، 3 او یاړلی بشي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل كلهم فی النار، ټول به جهنم تزي الا واحده، مگر یو جماعت، یو ډله اب جهنم ته نزي او نور ټول جهنم تزي. ولې دا غي عقیده به غلطي، دا غي اعمال به غلطي. صحابه وي چې دا خو خبر ورانه شو چې د سکی ولې 3 او یا نو 2 او یا به جهنم تزي. دا یو او یو کې په دې او یاو کې په 3 او یاو کې یو ډله دا به جنت تزي. نو دا به کوم یو وي؟ نور په جندل کې هم ګران دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما انا علیه و اصحابی، په کوم لار باندې چې زه روانم، په کومه طریقه باندې چې زیم او زما صحابه دي دي چې په کوم لار روان دي، په دقه لار باندې کوم یو ډله وا چې بس اب کامیابی. او چې په دې د دین اغوختي وا جواب په دغه 2 او یاو کې وشماري. نو د جهنم تذکره به کوي ورپسې، سمخونه وسپینیږي او سمخونه به توریږي. نو کم چې نجات والدین هغه مخونه به سپینی روخانه وي پړقیږي وا، او کم چې انور دي ناغي مخونه به توریږي. نو سمري ابډيري دلته کې په دې یو کې حدیث کې خدا وې چې 3 او یا ډلې وي، نو 2 او یا به جهنم ته ځي. قیامت په ورځ باندې الله رب عزت طرف نه حکم بوشي ملائکو ته یا آدم علیہ السلام ته. نو آدم علیہ السلام ته چې حکم کیږي ناغه هم د ملائکو په ملګرتیا کې کولای کیږي چې د خپل امت نه دی د جهنم د پاره کسان جدا کا، د جنت جدا کا. نو په تاسو کې الله د سو جدا کم من کم من کم سمره د سمره نه. نو حکم بوشي چې په 0 کسانو کې یو تن د جنت د پاره او 990 د جهنم د پاره، 99 و 900 الفاظ راځي. نو 999 دا د جهنم د پاره او یو تن د جنت د پاره په 0 کې خلقو کې با حل چل جوړ شي، پریشانی براشي. صحابه هم پریشان شيو او یا رسول الله خبر ګران شو. موږ چې څومره یو په دې کې چې 900 او 990 دا یو جهنم ته لګي، هم په ټول لاړو یو تنو بچ کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا دا د دستاسو نه ده چې تاسو کې با 990 د جهنم د پاره ای. دا 990 د جهنم د ادب انسانانو کې ټول انسانیت کې بدغه سی چې په 0 کې یو تن د جنت د پاره او 990 د جهنم د پاره.
نو کافر خو ډېر زیات دي که نه نن که کافر وګورې الکفر کلهم ملت واحده هغې لحاظ سره وګورې چې هغه یهودیان دي نصرانیان دي هغه کافر دي هندوان دي مجوسیان دي څه دي بېشماره شی دی او ډېر زیات دي که نه اسې د یو دین په لحاظ سره چې وګورې نو مسلمان بیا زیات دی ولې یهودیان خو دومره خس دي عیسایان بیا زیات دي دغسې نور دي نو دا مسلمان په ټولو کې زیات دی خو هغه چې مقابله کې د جماعت سره بیا مسلمان زیات دی او چې دا ټول کافر یو طرف ته کې او بیا مسلمان بل طرف ته کې بیا مسلمان کم دی کافر زیات دی بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا چې ټول انسانیت نه بداسي کیږي دا به اغسته کیږي نو دا نه نوی دا به دا مثال په تور باندې دا به د یاجوج و ماجوج نه اغینه به نه سوا او نه نوی دا به جهنم ته ورځي او د دې جنت مسلمانانو نو یو تن جنت ته بوزي دا په دغه مقابله کې دا نه چې دې کې د نه جوړي نو چې شرک کړل نه دا اوس رشماري کفر کړل دلته کې ځان د ظاهر کې مسلمان وای او دنه کافر دی ځان د ظاهر کې موحد وای مسلمان وای مؤمن وای او دنه مشرک دی دا به د هغې سره شماري هغه نه نوي کې نه سوا نه نوي کې نو د هغې تذکره کوي جنتیانو د جهنمیانو تذکره هغه راځي پکې ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات او مکه تاسو دا خلق په شان تفرقوا چې هغه ډلې شو تسنس شو واختلفوا او اختلاف وکړو من بعد ما جاءهم البينات رستو دا غنا چراغ راغل او توازی دلائل واضح دلائل راغلو دی بیا وسنه منم وي مخې تیر شیو د يهوديانو بداوي چې الله هغه پیغمبر راولېږي چې موږ دا غسر ملګری شو دا کافر ختم کو دا کافر خو موږ زیات شي دي لیکن چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به انکار ته کو انکار داخله چې کین ولی کوي تفریقه کین ولی کوي من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم نور ځنه کوي نو ولا تكونوا كالذين تفرقوا مکه دا خلق بشان دي چې دي ډلې شوي دي وخت لفو اختلافي کړل من بعد ما جاءهم البينات رست داغنه چراغ لوت واضح دلائل واضح دلیل راغه مخامخ وته او ویل شو الک د انور دی دی وینا د انور نه دی ورځ دا وی نو ورځ ته وی دا ورځ نه ده و د سره بسکه الک واضح دلیل راغله واضح خبر راغله بیا دې نمونی نو اولائک لهم عذاب عظیم دا کسان دي لپاره د عذاب لوی عذاب به د دې لپاره چاچی اختلافی کړل تفریقه بازی کړلا ډله بازی کړلا یو قومیت ته د قوم اصلاح د قوم سره مینا دا پکار ده دغه پیغمبران چې راغلي ناغي دا یا قوم زما قومه د قوم خیر خوایي بکې بل طرف ته عصبیت ته عصبیت نه منع شوی ده عصبیت سره به نه کېږي عصبیت دې ته وایي چې حق دې بل طرف ته خو زما قوم دې زما مشر دې زما رور دې زما پلار دې زما تر دې زه د هغه سره بودرېږم اگر چې دې په خلاف دې په غلطه باندې دې خو زه به سره ولاړم دې بیا عصبیت وایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لیس منا اغسل زمغ نه ده من دعا الى العصبیه چې هغه عصبیت طرف ترابل کوي ویا په حق باندې خارسله ملګری کیږي سړی خو هغه چې په باطل باندې په غلط باندې ملګرتیا وکي دا مسلمانی نه ده دا عصبیت ته دغه پیغمبر منع کړلا
دارنګه هغه سره چې هغه عصبیت باندې مړ شو په حق نه دی مړ کړی شو په عصبیت کې لاړ نو دی وسې جهنم ته بزي عصبیت کې تلله نو لیس منا من دعا الى العصبیہ دارنګه لیس منا من قاتل هغه سره هغه زموږ نه دی چې هغه قتال کوي نو د عصبیت د پاره کوي عصبیت د وجې نه کوي نو ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم دلیل پر عذاب لوی دی کله به د عذاب یوم تبیض وجوه په اورز باندې چې سپینیږي به بعضی مخونه او تسود وجوه او توریږي به بعضی مخونه به سپینیږي او بعضی مخونه به توریږي علماء لیکي مفسرین لیکي یوم تبیض وجوه اهل السنت وتسود وجوه اهل البدعه پاغرز باندې مخونه بس پینیږي د اهل سنت چې هغه تابع دي د قران او د سنت او توریږي به مخونه د هغه چا چې هغه مخالف دي د قران او د سنت هغه مبتدعين دي هغه بدعتيان دي نفهم الذين اسودت وجوههم کسان چې تور وشي مخونه داغي کفرتم بعد ایمانکم ویل کېږي به دې ته آیا تاسو انکار کړو کفر یو کړو بعد ایمانکم رسول د ایمان تاسو نه فذوقوا العذاب نو سکه عذاب بما کنتم تکفرون په سبب د دې چې تاسو کفر کاو کفر یو کاو نه داغه د وجه نه وسکه وس کله کله بداسي تبا غنه دا چې دا مسلمان دی زما سره دی زما پټاله کې دی مسلمانانو پټاله کې دی آل دغه چې لاش نه بل ته د مخ به تک توري اگر تا ودا ولې تا کفر کړو ورسته د ایمان تاسو نه اکفرتم بعد ایمانکم آیا کفر کړو تاسو ورسته د ایمان تاسو نه فذوقوا العذاب نو سکه عذاب بما کنتم تکفرون بسو دې چې تاسو کوم کفر کاو وتبو ویل شي تاسو کوي الله طرف نو بوته ویل کیږي یاد دې مؤمنانو مسلمانانو طرف نو تل کې خاطا سو کفر کړو ورسره ایمان تاسو نه وسو د کینه وسو ټینګ شي وځي واما الذين يزت وجوههم اگسان چې سپین شي به مخونه د غیف فی رحمت الله نو دی وي پر رحمت د الله کې هم فیا خالدون دی وي په دې کې همیشه د پاره په دغه ځای کې په جنت کې وي الله په رحمت کې وي تلک آیات الله نتلو علیک بالحق خبر ذکر کوي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د صداقت دانګه د قران کریم د صداقت قران کریم رښتونه کتاب دی دا پیغمبر رښتونه پیغمبر دی تلک آیات الله هدایتون د الله دینت لوها چلولو مونږه الیک پتا باندې دا آیاتونه موږ پتا باندې ولو پتا باندې بیانو پرشتیا باندې تا تیرا لیګو کنا پرشتیا باندې د حق کار کولو د پاره بالحق لاظهار الحق وما الله يريد ظلم للعالمين ولا اراده نکي د ظلم په عالم باندې الله رب العزت دا اراده نکي چې باندې ظلم وکي دا کم سچي کیږي کم سچي دا کوي نو دا ځان باندې پخپل کوي آل دغه جهنم عذاب او د کافر د پاره ولی وي د دنیا کې ځان له دغه ځای خوښ کړهونو ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله په اختیار کې دی هغه چې اسمانونو کې دی چې پس مکه کې دی دا ټول اختیارات د الله دي د دې ټولو الہ هغه یو الله دی د دې ټولو مالک الله دی اسمانونو کې کسدین نظام د الله په اختیار کې د الله په قبضه اختیار کې قبضه کې دي د الله دی
د بل چا اختیار پکې نشتی. مالک الله دی نو رازق الله دی، واقدار یم الله دی، اختیار من یم الله دی. پس مګه کې کې په اسمانونو کې دي. ولله ترجع الامور، الله ته ورګرځول شي ټول کارونه، ټول کارونه به الله ته ورګرځي. او دا هغه ټول هر څه ختميږي زی نو چرته بځي ابازول به راضي وي لګي ابازول به شي به نو سو وي ابا زویل به راضي، د پلار زویل به راضي، رور له به راضي. که زی نو زید دا ده بل طرف ته نشتله. نو ولله ترجع الامور، اگر بل شوی د چرګي د پاره وي کزه چرګي کزه زینو زیدي کنډول لخوا ال توزي او نو کزه زین چرته بزي خدا قزه ته برازي. دغه قبر ده، دغه مرګ ده، دغه قیامت ته اخرت ته آیت برازي ال د الله حساب کتاب کوي. نو بیا وی مخکې خبره کړوا ناغي باندې بیا وی او دا خبره دا کوم کنتم خیر امه، تاسو بهترین امت یی، یا کنتم خیر امت تاسو بهترین امت وی. باجوی دا کنتم دا کاف چه دا زائد دے، انتم خیر امت تاسو بهترین امت یی، یا کنتم بخپلا معنی باندے کنتم فی علم اللہ خیر امت تاسو بہترین امت وی دا اللہ پا علم کے، یا پا امم سابقو کے، پا کتب سابقو کے، پا لوح محفوظ کے تاسو بہترین امت وی، تاسو لکلے شوی ہے بہترین امت. اخرجت للناس ویستلے شوی دا خلقو دا پیدے دا پارا تامرون بالمعروف، تاسو با حکم کوئی خلقو تا دنے کئی، وتنہاون عن المنکر منع کول بکوئی دا بدینا، وتؤمنون باللہ ایمان بلری پا اللہ بانے. اما مخی دو معنی اس تو منگا نوری بکڑوے. تامرون بالمعروف یہ تاسو با حکم کوئی خلقو تا دا توحید، وتنہاون عن المنکر منع کوئی بخلقو خلقو لرد شرکنا. او یا تامرون بالمعروف، معروف معنی موافقت دا قرآن و دا سنت، وتنہاون عن المنکر منع کوئی بخلق دا مخالفت دا قرآن و سنتنا، وتؤمنون باللہ ایمان بلری پا اللہ باندے. کنتم خیر امت تاسو بہترین امت یی، یا تاسو بہترین امت وی. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگتے تاسو سنگ راغلی، آگے مگر راغلی نیو من خو را لگلی شویو خوا را لگلی شویو صدا پار را لگلی شویو صدا پار راغلی وی منگا را ویستلی شیو اخرجنا منگا را ویستلی شویو صدا پارا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. دے دا پارا چی منگا خلق دا خلق دا بندگینا دا اللہ مخلوق دے دا خلق دا بندگینا او باسو دا اللہ بندگی تیراولو. لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. دا مخلوق دا بندگینا او باسو او دا خالق بندگی تیراولو، دا رب بندگی تیراولو. دقی دا پانا مگر آغلی مخی خمزم کا حال دیر بدوئی. کننا فی شقائن شدید و وبائن شدید و بلائن شدید، منگا پا سخت مصیبتونو کیو تکلیفونو کیو، دنیاوی تکلیفونو مو دنیا دینی مو دا بدبختیانو کیو. منگا بدبختو دنیا پر لحاظ سر بدبخت خلقو، دین پر لحاظ سر بدبختو، نہ دین سے و نہ آخرت، نہ دین سے و نہ دنیا. دنیا خبر چی کئی نوی چی کننا نمس الجلد والنوا، منگ با بمبت جویلے او منگ با سرمن جویلے، ونلبس الوبر او منگ با دا وڑو جامع بیو آغستے. دا زمان بد حالو. اور سره خبره ذکر کوي چې ونعبد الحجر والشجر، منگ با دا هر یو شی د ګټه او د لوټه
د ونې د هغې عبادت به یې وکاو یو شي د هغې کې بس شیخ کاره شو هغه دا نظر باندې ښه ښکاري ښه نظر باندې چې ښه ښکاره شو دا هغې ته ودرېږه د هغې عبادت کوه دا د خلکو کارونه شرک دی او د الله عبادت ولې نه کوې کم یو شی پکې ښکارېږي وایي دا به جوړي نو او دا په عقل باندې نه معلومیږي خبره د دین هغه په نقل باندې ده د بل واوره یا خپل عقل باندې قرآن هم بعضې خلک اخلي په خپل عقل باندې اخلي څوک څه وایي څوک څه وایي لګیا دي هر یو سړی د قرآن کریم مقصد هغه په خپله ژبه کې اخلي نو چا قادیانانو هم تفسیر لیکلی نو پرویزیانو هم لیکلی پرویزیان هغه لګیا دي هغه څه بل کسب کوي مخکې خبره تېره شوې وه هلته بیا دا خبره غالبا چې نه وه شوي هلته کې ابراهیم علیه السلام وی رب ارنی کیف تحیی الموتی یا الله ما ته وښیه ته به مړي څنګه ژوندي کې نو الله ورته وی ولې ستا ایمان نشته عقیده دې نشتي شته یا الله خو چې زړه مې مطمئن شي وی نه ما چې څنګه کېږي دا خذ اربعة من الطیر څلور مرغان ونیسه نو فسرهن نا کټ کټ کا کیمه کا قرآن کې دا وایي او ثم جعل على كل جبل منهن جزءا بیا په هر غره باندې داغه نه یو حصہ کېدا ټوکړه ټوکړه کېدا کېمه کړی دا نو صحیح حصہ دی باندې کېدا ساغ باندې کې ساغ باندې کېدا ثم دعوهن بیا ته आवाज کوي یاتی نه کا سایه راځي وتا ته پمنډا پرویز لیکلی وینا دا دیس چلو یو ته وی مرغان ونیسا سلور مرغان ونیسا یو په یو غره باندې کېنو بل په بل غره باندې کېنو بل په بل باندې بل په بل باندې نو بیا ورته شپېلې وواخه ثم دعوهن یاتینک سعیا نو آواز ورته وکړه شپېلې ورته ونه بیا ورته راځي په منډه باندې به رواني که هلته کې هغه په خپل عقل باندې قرآن اخلي ښه څوک لګیا دي یو ټکی خپل قرآن په خپل عقل باندې اخلي څوک بل اخلي څوک بل اخلي چا ډېر اغستي چا لږ اغستي نه دا قرآن کریم چې کوم څه الله ویلي د الله رسول ویلي نو صحابو ویلي مګر د ټول ناول نه خبر ادا کوو قرآن تفسیر و قرآن کریم سره وي د قرآن کریم تفسیر هغه په احادیثو سره وي دریم نمبر باندې د قرآن کریم تفسیر هغه په اقوال صحابو باندې بل باندې د اقوال تابعینو باندې وي دلته ته نه د قرآن سره واغست نه د قرآن د حدیثو سره واغست نه د قرآن د صحابو د فرمان د هغې د تفسیر سره واغست او نه د قرآن کریم د تابعینو د تفسیر سره واغست دی لګیا دی پیغمبرانو باندې دا مړزان ساتي هغه ځای کې کېنو اواز به ته کوه شپېلې ورته راځي د پسې نور څه ناخبر خلکو کې دا قصې خلک اچوي پس طریقې باندې اچوي وایي دلته کې دې نه مراد دا نه دی چې یو رواله یو ځای کې کېده بل ځای کې کېده حال دا چې هلته شي نه و هلته کې لیکلي که ته دا وایې چې فسرهن ځان سره عادت کا نو دا خبره لازمی به ورسره کې قطعهن دا به ځان سره کټ کټ کې دا به کیمه کې نو بیا چې کیمه دې کړه نو دا به ټول یو شی شي نو بیا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا نو بیا به صحیح سره واخلې ټوکړه به راواله جز به راواله نو هغه یو ځای کې به کېدې بل ځای کې دا به کې نو بیا به ورته آواز وکړې نو راځي به ته نو به څنګه راځي راتلو طریقه وښوی شوه هلته کې هغه ذرې ټول یو بل سره یو ځای شوې هغه ځای نه روغ مارغه ته جوړ شو دی خو راغی نور ډېرې خبرې داسې دي خلک لګیا دي په مخالفت کې لګیا دي څه کوي خبره خو بیا ونه شوه ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر پکار دی چې په تاسو کې یو ډله چې رابلل کوي خیر طرف ته یامرون بالمعروف او حکم وکړي د معروف او منع کول وکړي د منکر نه حکم وکړي خلکو ته د نیکۍ او منع کول وکړي د بدۍ نه
حکم بکې خلکو د توحید او منع کوي خلک د شرک نه حکم بکې خلکو د موافقت د قران او د سنت او منع کوي خلک د قران او سنت د مخالفت نه واولئک هم المفلحون دا کسان دي کامیابی موندون کی ولا تکونوا کالذین تفرقوا او مکه کې تاسو د خلکو په شان دي چې ډېر شي وي وخت له اختلاف وکړل من بعد ما جاءهم البينات ورسو دا غنه چې راغلی وت واضح دلائل واولئک لهم عذاب عظیم دا کسان دي په د عذاب در لوی یوم تبیض وجوه وتسود وجوه باورز مې چې سپینیږي به بعضی مخونه توري او بعضی مخونه نو کسان چې تور بشي مخونه داغي اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم آیا کفر کړو تاسو رسو د ایمان تاسو نه اگر تاسو د مخونه چې تور شو تاسو جهنم ته رواني نو ول دا ول روان چل شه اکفرتم تاسو کفر کړو بعد ایمانکم رسو د ایمان تاسو نه فذوقوا العذاب نو سګي عذاب ما کنتم تکفرون بس او تاسو کوم کفر کاو واما الذين ابيضت وجوههم كسان چې سپین بشي مخونه داغي ففي رحمت الله ندي وي پر رحمت الله کې هم فيها خالدون دي وي په دې کې همیشه تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق آیاتنا د الله دی بیانو موږ دې لپاره پتا باندې پرشتیا بیانو موږ تا باندې دا د حق کار کولو لپاره او الله یرید ظلم للعالمین او لا اراده نه کې د ظلم په عالم باندې ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله په اختیار کې دي اسی اسمانو کې چې بزمګه کې دي ولله ترجع الامور الله تور ګرځول شي ټول کارونه الله رب عزت مولا قران او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي